باب بیعت النساء بیع خو کنسی تیل شکنه بیع دا بیعت باب بیعت النساء یهود گرجاسی باب بیعت النساء خج سره بیعت کیږي او کنه کیږي ظاهره خبره ده چې خج سره خلاص نشي ملوله بیعت تو سره خلی کیږي خج سره بس قول بالقول کیږي بالمصافحه نه کیږي. وبي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول داويت جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه زفت خزو كرا غليوما من پیغمبر اسلام سره بیعت کول غوښتو فقال لنا مونږ ته فيما استطعتن چې کم شي کې تاسو طاقت یا عمر د سره خبره کیږي وادا کیږي واتوقتن اني لا اصافح النساء ز خزو سره لاس نه ملوم او ژوند کې چا سره لاس هم نه دی ملاو کړی پیغمبر اسلام خزو سره. وبي قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله کله به خزو هجرتو کو پیغمبر سلام به دی الله د قول مطابق وغونه امتحان اخستو چې یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك چې خزر رضی مومنات تاسو سره بیعت کی علی الله شرک نه بالله خود سره شرک نه کی زنا بنه کی او سرقه بنه کی او مغرض سیات تی کنه الى اخر الايه. قالت عائشه اشاره دی الله نو چې فمن اقر بها من المؤمنات فقد اقر بالمحنه شابه دی اقرار کو کنه چې مانو بس د مهنت اقرار شو مانه چې دی به امتحان کیږي کنه فامتحنوهن لفظ رغدي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن قال لهن شكلاغ نبي إقرار أخصو بطويل قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلقنا بزاي فقد بايعتكن ما دسر بيت كريدي مختويش لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط چرتم د پیغمبر اسلام لاس د خځې لاس سره نه دی لګېدلی ټچ شوي نه دی غیر انه یبایعهن بالکلام په خبره سره به ورسره بیعت کول او ښځې دپاره همدا مسله که یو پیر یو شیخ وي که نه بیعت نشي کولی دین دپاره یو شی دی بیعت کول چې شتلی شي دین دپاره لوس کول چا سره واده کول چا ته لاس ورکول چې ما ته لاس راکړه چې ته به ما سره بېوفایي نه کوې نو د بل چا چېرته کولی شي سوا د هغې چا نه ستا خپل یو ذات رحیم محرم وي څو پورې ذات رحیم محرم نه ورکړي لاسونه کم ځای نه ملول رغلي په خولې ستړي مش راغلی دي که نه ته چې په خولې باندې هر څه کېږي ضرورت نشته لاس ملولی ته ډېرو ځای کې ښځې لاس نه ملوي خبرو باندې ته وایي چې څنګه یې ښیي. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله چې اوس کوم حکم خدای ورکړی وم هغه مطابق خبرې کولې. ولا مست کف رسول الله صلی الله علیه وسلم کف امرأة وكان يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن کلاما چې کله به ترې واده اخستا معنی ده چې بس تاسو سره ما په خبرو باندې بیعت وکړو. باب السبق والرهان دی باب کې دا ښایي چې ریحان خاصې مرهونه رهن تیلی شي خو دلته کې دا خبر نه دی دلته کې خبرې د مسابقې دي ټولې مخته کېدل مسابقه مقابلې تېر شي که نه ما نه مخکې زه تا نه مخکې شم دوه آسان دي سره کې مقابلې ته واچول او دې ته یقین ده چې دغه مخکې کېږي چې ما اس مخکې کېږي که نه بیا خو ظاهره ده چې دا بیا قیمار کې راځي جوهري شوله چې ته وایې که مخکې شي بیا به داسې وي یا چا درته وي چې بس زه به ورکوم روپۍ یا درته یقین وي چې زما آس هرې پرې کې وروسته پاتې کېږي بیا قیمار شو ته معلومه څنګه مقابله کوي مقابلې کې خو چاته نه وي معلومه چې څوک به ګټي اوله نه چې معلومه دا خواسې نه شي ګټلی بیا خو نه کېږي مقابله که نه مسابقې مطلب دی چې دوه برابر شي نو مقابلې کې واچي چوز به پته لګي څوک یې ګټي کله داسې شیان وي هلته مقابله پرې کولی شي او بیا چې مقابله وکړي که نه نو داسې هم کولی شي که تا رانه وګټله زه یې درکوم څه انعام به درله درکړم خو شرط به نه لګې
چې ته به ماله بیا راکوې دومره روپۍ به راکوې یا دا به کوې یا همداسې ته موتي تا مقابله شوه مثلا چې اسان به مخکې کوو یا به سره کې منډه وهو او دریم کس وي چې تاسو کې څوک مخکې شو که نه زه وله ورکوم روپۍ شرط مرده نه وي که شرطونه مردونه دي لګول بس بیا قیمار کې رسي بیا صحیح نه ده صحیح شوه دلته فقال لا تبايعون دې څه معنی ده بیعت نه کوئ وبه قال حدثنا بس وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين کم سر چې یو اس په دوو اسانو منځ کې واچو داخل کو ولا یأمن ان یسبق یا یسبق او دا امن وته نه شي به مخکې شي به دا مخکې شي به نه څوک مخکې په لیسه به قمارن په قمار کې نه راځي او مانت خلا پر سم بین پرسین اثر کې ولی چې کله د وهیا مون تعالی نه پته د پامن کې چې اس یې نه ګټي یسبق یا یسبق چې دا مخته کې یا دینه مخته کې او هو قمار وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله النافع عن ابن عمر قال زمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل پیغمبر سنځنه وسان خار کړیو خی خوار کړیو واس شکل شروع کی ولا خوراک ورکی سورج دانی ولا ورکی جوار او غنم ولا ورکی نور شیان دې سره بیا غوا خړې زر کوي شکل اخر سور شي واخا وانډه پیو خوري غنه باندې سورځي شکی یا لکشان دی ټیم ته یو ورځ خټاټ پیواچې غانا او کاته پیواچې چې ښه ګرمي وشي تنګې کوټې ته بدنه کې به نه خېلی وځي به بالکل خارش چست شي به خامنډه کولی شي خوردان ډېر تزمیر بکای وې دي ته تزمیر یې لشي چې خواري کې او به دومره چست شي به خېل سي کړکړا وهي د تیز منډه وهي خوراک وغیرہ باندې راکام کې حواله کې خطیس کی کنه به چې کله خیلات نوزي بدن نه کنه د ټول بدن چوس شي بس دغه واسطه خور کړي په کان رسول الله تی زمرت من الحفياء الى ثنيه الوداع څومره کې خور کړي شو هغه به استول په منډه باندې څوګ ورکی به تیز سي د حفيا زینونه ثنيه الوداع پرې ولې تلم تزمر او چې کوم نو خور کړي شي کنه نه خیلاونه اونه بس او پلاستیک وغیرہ پیوانه شي او نور سټرینګ ورنه کې هغه به کوم ځای نستو من ثنیه الوداع به ثنیه الوداع رواستو اله مسجد بن زریق چې قصدو کې کوم رسیږي سعودیه کې دی وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي الحكم عن ابي الحكم مولى بني ليس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا بخف او حافر خو مزید له شي مراد نه د جانور دی کنه حافرم کورته له شي کو لاندې سیخ کوله شي مراد نه اسیان وغیرہ د دوه مقابله کول کنه ندی کی کسړې مقابله وکي نه خیر دام د شي ته بدی کی خچری خرم داخلي دی بني مقابله کی کنه جنگ استعمالواله شي هاتیش ولو جنگ استعماليږي باب النهي ان يسافر بالقران یا ان يسافر بالقران الى ارض العدو دی باب کې دا خیش دامنه ده چې د دښمن علاقې ته بزان سره قران کریم نه وړي ځکه کې دې شي دښمن دنه به احترامي او کې به سکے یا لاس تور شي څه کی ځکه کده ته امن نه وي کنه زیات لخر د سره نه کسان دي مضبوط نه به نه وړي ځان سره که په امن کې خړې راسکر د سره به خیر دی وبه قال حدثنا احمد بن سنان وابو عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى پیغمبر سم من کړي د دینه چې یسافر بالقران ای یسافر بالقران الى ارض العدو ومخافه ان يناله العدو چې دښمن سئونه کی وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال انبأ ليس بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ومخافة أن يناله العدو باب قسمة الخمس خمس تقسيم دا خال رسول الله غير اشتدار وغير دپاره کنه نبي قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن
عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاءه عثمان بن عفان جبير سيبو عثمان غني سيب پیغمبر علیہ السلام ترالو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خیبر دا خیبر چې پات شو دی له خمسو د تقسیم کړو پیغمبر علیہ السلام لبنی هاشم و بنی المطلب بنو هاشم و بنو المطلب کی تقسیم کړو فقال دو دوړل چې قسمت لاخواننا بنی هاشم و بنی المطلب د کومورونو دي زمونږه دوی ته تاسو تقسیم ورکړی دي وقرابتنا واخد مونږ خو یو قرابت جوړږي مونږ ټول غیو بسند یو نسل نه کنه موږ ته څنګه نه شامل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام چې انما عرب بني هاشم و بني المطلب شین واخدن چې بني هاشم بني المطلب خو یو شان خو تاسو پکې نه یو ابواب المناسک دا ابواب دی په بیان دی مناسکو کې منسک نسیکا قربانی ته یل شي کنه منسک قربانی ځای ته یل شي مراد نشتی حج کې قربانیان کیږي زکات منسک نه یل شي حج ولا افعال دی بس حج ولا ابواب دي چې مصنف سے بینئی حج ولا مسائل ټول خای خدا غزا کې څو فضایل دي مختبیا مسائل ټول خای باب الخروج الى الحج حج د پاره سفر کول او وتل وبي قال حدثنا هشام بن عمار وابو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مالك بن انس عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي السمان عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انبر اسلام روایت دی ارشاد دی چې السفر قطعه من العذاب سفرم یو عذاب دی سړي د پاره کنه ولی چې یمن احدکم نوم استاسو کې دی وسړي خوب خرابوي خوب نه منی کوي ته غواړي چې زه خوب وکما او ته سفر کې رواني خوبونه هونه کیږي سفر کې کنه سفر نشه مر دی 15 سریزونه کم سفر سی ولا سفر چې 15 نه پاسو به سفر دی به خو دی ته واړه ولا سفر چې شته لشي چې مونږ به کې څالور رکعات نه دوه رکعات کوي نه خو سفر نه شیل تلاړي بس خو ځان ته خبره خو پښتو ده نور ژبو سفر دی شریعت کې کوم سفر دی کنه زمونږ مذهب کې 15 ورځې جوړیږي کنه چې 15 نه کمی 15 نه زیات شي سفر نشو مونږ پکې بیا اتمام کیږي کنه نور علما څوک نن نسوي څوک لاس وي څوک څه شوی نه دا معنی د سفر دی سفر کې شروانی به څوک خوبونه کې کسانګي خوبونه خو پکې نه کې چې لاره کې خوبول شي خړلې وي نو تا د سره دومره شیان نه شي دومره بندوبست د سره نه به خوبونه ته څوک نه چې د رواني او ته دلته نه حج د فاروته اوس خوبونه څوک کوي کسه او مخکې خو د سي جزونه د سي گاډي او د سي شیان او د سي کشتیانې چرته غریبانو په خپوت لل او چې په خپوز سل خبره د تلاره کې فخی کی نو خوب نه اوځي کنه وطعامه روټي دي خرابيږي سفر علاوه ځان سره بلک شهرواله اخر در سو پرې بساتي خرابيږي د سره وشراب زنزه کې وب بنئ فاذا قضى احدكم نهمه من سفر شکل د سفر نه مقصد خوراکي پلی عجل الرجوع الى لبدي کور ته واپس راشي نو خو د شریعت خبره شو اوس د نور سفر چې کوم دي کې په کار د سړي چې بس خپل مقصد ته څه ورسېدي بس رضا کور ته ځان را ثواب بس کوي چې مخې ولاړی الته وبي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن الفضل أو أحدهما عن الآخر عن الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج کم سره چې د حج رداو کی کنه فلیتعجل بالزر حج کی پیسې و سره دی حج د پاره نه دلم غوړي خزا بس زر کولی وینو قدیم رسول مریض صحابت چې بل کالی به وکم د سی مریض بدر کړ پیدا شي ټیل روپۍ به دی دوړې کوردو خراب وای یا بچا تا ټیک شي چا بزړې پریشانی به وچ کوي چا به څه خبره پیخې د سی غټ مرزونم کې دل شي ته مریض کې دل شي ست سره ګارانټي ده مریض خودی ته نشي تابینی ولی خپا د ګوډه شو دي تا شریعت کې مریض ویل شي چې د نقصان دی بدن کې رالو بس مریض شو دا کس کنه وتضل الضال لدا کې د څورو کپ کې وشي د سیرو کپ کې وشي پیسې دی روکی شي د کمی دی خې دي ځان ته پی غای شي بل کله به کوم دی کاله ولو کې روکی شولې وتار ذل حاجت سي حاجت بدل پیش ټولي پیسې بدن او خوري
سوړه ولا پیدا کیږي کنه چې سوړه کې دنه شي به نه روزي تنه و فرض الحج ته باندې وایند فرض حج کې سمانه چې حج خو کال کې یو عمر کې یو ځلې فرض دی کنه نور بیا نفل دی حج او دا دې سبب خو بیت الله شریف ته غا یو دی کنه به کعبه شریفه ځکه یو ځلې د سبب ته چې وګوري او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج بیانو کو چې حج تاسو باندې فرض دی نزنه صحابه ته پوښتنه شروع کړي چې د دې کال د لپاره فرض دی کټولو مرته فرض دی یو ځلې او که هر کال فرض دی است پوښتنه شروع کړل اقرا بن حبیس هم تاسو کړیو پیغمبر صلی الله خاموشه پاتې چې کزوې ما چې هادي کال فرض دی ټولو مرته به پتا سونه کړی شي ولی ته پوښتنه کې څو پر عزت نه غلی اوس ممانه تاسو ما کوي شارع نه خو تاسو نه کې پیغمبر صلی الله شارع وکنه خدای ول احکام بیان او دغه په خبره باندې خوشیان واجب دل زنه کنه چې زه تاسو پر پریدم ما پریدا وای چې سو پر تاسو نه خایمه ما کوي له شیان وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان قال حدثنا علي بن عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزل شكل آية نازل شو ولله على الناس حج البيت يحج البيت من استطاع إليه سبيلا چې چا کې استطاعت ورکوي هغه به حج ته ځي استطاعت نه څه معنا زاد راحله چې سامان د سره د حج له کور د پاره پرېدولی شي او راحله نه نن سبا د جهاز ټیکټ سلنډولی شي ویزې وغیره سیسټم کولی شي مخکې زمانې بس خپلې خرچې وي او نور خلق علما وایي چې نه قدرت میسره ولا نه دی ضروري قدرت ممکنه ضروري دی بس چې روغ رموټ وي که نه نور پکې دانش ستا سره خرچې په خپوس دی به خوشتلی شي نو دا وایي چې قول صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله الحج فی کل عام هر کال دی فسکت پیغمبر صلی خاموش جواب نه کو ثم قول به دا پوښتنه فی کل عام فقال لا کنا ولو قلت كما ویلی چې نعم لوجبت بورکال لزمیدو فنزلت ندایت نازل شو چې تاسو د خبرو تاسو ما کوي کنه زنه خبره تاسو کې حساب د خبر جواب درکړي شي به خپاوي ولی خبري کوي یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء شان تاسو ما کوي ان تبدلکم کدل ظاهر کړل شي خودل شي تسوکم به د تبد ښکارا شي یعنی خپل سوالونه واجب ته مشکل پیدا شي ډېر تاسو نه دی ښه بس غواله لکه ټیک ته بس غواله لکه دا پکې والی وای چې څنګه غوا ده حقیقت څه دی بن اسرائیل به مدته پوزونه کو رنگ څنګه دی دومره مشکل شو چې اخر کې اسه غامل دانه به سنی بری ورکړه بدلی کی وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن ابي عبيده عن ابيه عن الاعمش عن ابي سفيان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله غدا بأمرتنا تپوسو کو صحابه حضرات چې الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت كبه وجب شيء لم تقوم بهم بنشو قولوا بهم قواله نشو ولو لم تقوم به شي قواله منشو دل دي خو واجب درنه فرض شي پرې وظیفتم عذاب به در کړی شوی و عذاب کې بخته شوی وي نبي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال انبا سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنه ان الاقرع بن حابس دا اقرع صاحب د دوی قبيله مشر سردارو ودي تفوس کړي د دې په باره کې ایو پیر کې در اقل به عمر سنتیلی شیر زخم مالز بچی دی اوس پرمیونه دي سب کړي تاسو خپل بچی خپلوي د کسانو سینې خپلولو شچار زر کې راهونی ممسک ولې شو ندی تاسو کو صلی النبي صلی الله علیه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنه مره واحده يزل دي قال بل مره واحده يزل دي فمن استطاع فتطوع بس رست بیا خو نفل جوړیږي باب فضل الحج والعمره حج او عمره فضیلت امام ابن ماجه صاحب ډیر حدیثونه نه وړي د شی متعلق بس مصالح مخته چړیاو بس اشاره دل درکې کنه او نور خدای کتاب ډېر مشکل هم دي ځکه چې دي کتاب دا څنګه معلومه شي کم صحیح دي پکې کم څنګه دي سخت مشکل کتاب دي صحاح خمسه دي زده شي غنه بعد د بوای نو زده وای کنه چې د عمره او د حج څخه فضیلت او بي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر عن نبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمره حج عمره کی متابعت کوي
متابعت څه معنی حج دی وکړو که نه بیا ورپسې څه مدت نه بعد عمرې ته لاړ شه عمره دې کړې وه قبیله وله لاړ وي بیا حج ورپسې وکړه دلته متابعت شي پرله پسې څه وي درپې وکړي ترتیب سره فإن المتابعة بینهما تنفي الفقر دې سره سړي غریبانه ختمېږي حج عمره چې کوي زیات زیات که بیا تا باندې اوس مثال نفلي عمره ده او یوه دې هسې کړې ده سنت عمره یا نفلي حجونه کوي مثلا نو نن سبا خورا شم ډېرې حکومت نه غواړي چې څوک ډېر لاړ شي که نه نفلي حج دپاره چا باندې فرض لاړ دي شي نو زړي له پکار دی چې دلته بل څه پې وکړي صدقه جاریه والذنوب ګناهونه د لرې کوي کما ينفي الکیر خبث الحدید لکه څنګه د کیر چې کم ده که نه کیر لکه څنګه دا د اوسپنې والا زنګ لرې کوي لکه اوسپنې چې کله څه ته دا کې زنګ ته نه ختمېږي که نه دونکني څه ده دونکني ورته ویلی شي نو وی قال حدثنا بکر بن ابي شيبه ګریګر سره وي که نه شیان پې ګرموي وی قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نبي قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا مالك بن انس عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره کفاره ما بینهما یو عمره نه بلې عمرې پرې منځ کې کوم شیان څه دي خدای پاک درته له کفاره ګرځي وړو ګناهونو دپاره والحج المبرور او حج مبرور چې کوم دی لیس له جزاء الا الجنه هغه بدله خو به صرف جنت دی اوس دلته کې ځان پرېول پکار دی چې د عمره د بلې عمرې پرې څه دی دا کفاره ګرځي سړي دپاره یعنې صغایر دپاره د کبایر خاصې بس توبه به وباسي که چېرته خدای له معاف کړي ځان ته خبره ده اهل سنت والجماعت حضراتو دا مذهب دی بس بیا د عمره چې کومه ده دا څنګه چل دی کې تکرار څنګه دی ښه دی او که نه دی ښه کولی شي او که نه شي کولی جمهور حضرات وایي چې په یو کال کې تکرار کولی شي عمره کې لکه یو ځلې دې وکړه که نه بیا کال منځ کې تللی شي امام مالک او دغه اکثر علما حضرت وایي چې یو کال کې یونه زیات ځلې عمره کول نه دي کول پکار بس ډېر د یو ځلې او ځینې علما وایي چې په یوې میاشتې کې د یونه زیات ځلې مه کوي نو بس په دې د سړی ځان پوهېږي که نه چې په ټول کال کې عمره کولی شي چې څه وخت غواړي خو چې کم سړی حج کول غواړي هغه دپاره بیا نه ده پکار هغه ورځو کې که نه چې کله حج تمتع او حج کران نه کوي ځکه چې سړی به ورسره لاونه ستړی کېږي که نه او نورې په خبرې پکې شته که نه دلته بیا کسر نه کوي که زه چې تا عمره کړ ورپسې حج کېدلې بېله دې کړي دي نو بیا خو دې سر به یا ګنجي کوي په کسر پکې کوي نو بیا داسې لږ خبرې جوړېږي پکې صحیح شوه نو که حاجي صاحب نه وي که نه هغه دپاره مونږ په مذهب کې عمره نه ده مکروه بس څه ټیم کول غواړي صحیح ده چې یو سړی خو حاجي دی هغه دپاره خاصې دغه خبرې خو چې څوک حاجي نه وي عرفې ورځې به نه کول شي عیدالاضحی غره تشریق ټول کال کې کول شي دا د امام مالک امام احمد صاحب مذهب د جمهور علما هم دا وایي امام ابو حنیفه صاحب وایي چې 15 ورځې دي هغه کې به د عمره مکروه وي ولې چې دا د حج ورځې دي پکې عرفې ورځ ده که نه چې راشه مې هلته حاجیان هم ډېر بل د عید ورځ شوه بل د ایام تشریق شو 3 ورځې جوړېږي که نه امام ابو یوسف صاحب وایي چې 4 ورځو کې مکروه ده عرفه تشریق بس 4 جوړې شوې که نه او د یوم النحر پکې نشته بیا علما وایي چې د عمره واجب ده که سنت ده امام شفیع او جمهور وایي چې دا واجب ده دا قولم هغو طرف ته منصوب دی همداسې د صحابو کې زه نظرات ویلي د امام اسحاق هم دا مذهب دی خو امام ابو حنیفه صاحب وایي چې نه سنت دی واجب سنت ته واجب نه ده بیا د حج مبرور چې شتلی شي دلته چې حج مبرور جزا خو صرف جنت ته حج مبرور ځنه خلک وایي چې جمعې ورځې عرفه راشي که نه مشهوره خلکو دا کړې ده دا هغې واښه خبره ده چې جمعې ورځې باندې عرفه راشي دوی بختورې ورځې سره جمع شي که نه چې جمعې ورځ هم لویه ورځ د سید الایام د عرفه ورځ هم ډېره بهتره ده په کال کې خو حج مبرور دې تیلی شي چې ګناه پکې ونه کړي بس بر نه روادې دی که نه بر مبرور چې طاعت پکې وکړي ښه مزیداره حجو کې څه ګناه د نه ونه شي مکروهات د نه ونه شي تمامې مسالې دې زده وي که نه نو هغه مطابق چې حج وکړي حج مبرور ترې نه بیا جوړېږي که نه په ټکي کړ نه یې هلته لاړ شي
او هلته کې بیا ښځو له ګوري دا څه تباهي ده دلته خو هسې څوک نه منې کېږي د ښځو نه هلته کې خو بیا هسې ښځې نه چادر وي نه څه شي بس مخ یې هسې غوي که نه او څوک ځان دپاره نقاب هم نه جوړوي څه پرېږده اوس نقابونه څوک ګرځوي نو هر سړی وله ګوري چې دا کانتره وګوره بغدادي کانتره راغلي ده هلته خو بیا قسمه قسمه خلک دي ښایسته ښایسته خلک هم راځي دا هر ځای وله د هر علاقې عجیبه عجیبه خلک به وګوري نو ځنه خلک هلته هم نظربازي کوي بیا نظر یې لګولی پې خښ کړي وي سترګې پې لګولي وي نو بیا د تباهي ده دا خو په حرم شریف کې در باندې لعنت ورېږي که نه ځکه چې خدای رسول خو همدا وایي که نه چې لعن الله الناظر والمنظور الی څوک ګوري او څوک ځان ښایسته کړي چې ما ته څوک وګوري دا خو بیا لعنتي شو داسې ځای کې تا نه کار کېږي نه بل بیا کم ځای ته ځان دپاره لټوي اخره لکه چې هلته در باندې رحمتونه وشي دلته د خدای داسې یو ځای دی بیت الله شریف چې دلته 50,000 ولې خدای پاک د انوارات نازلې برنونه نازلې او یو خانک جوړ لکه خانک څه جوړ کړي د غوښې نه او پلاو پوخ کې غوښه پکې دی او شمې پکې دی او مزیداره میوه پې ګیر چپېره کې دی او قیمتي شیان وچه میوه لنده میوه چې پخه کې ورسره کې دی دې ته خانک ویلی شي سوانک دا چې چا میلمه ته راوړي خصوصي شی شو که نه داسې په بیت الله شریف باندې قسمه قسمه رحمتونه نازلېږي د رحمت ولا خصوصي خانک نازلېږي چې هغه ځای کې ته رحمت نه ځان محرموې نه حج خو دې تباه شو هلکه او بیا دلته کې راشي لږ سټیل وکړي څو ورځې کتره په سر راواچوي ما حج کړی دی نه حج مبرور یوه وده معنا شوه چې مقبول شي د نه او د قبولیت علامه ده چې حج دې قبول شو که نه دې معنا ده چې اوله کې څنګه هغه نه ښه شي چې راشي بیا عمر دې بدل شي د سړي ژوند بدل شي میرا دل بدل دی صحیح ده که نه خلک چې یا الله میرا دل بدل دی زړه مې بدل کړي به ژوند دې بدل شي لکه سړی یو شان دي که نه بیا وروسته بدل شي چې هلکه نن سبا د سړی خو ډېر بل شان دي شوي دي نو ګناهونه بیخي پرېږدئ او ریا پکې نه وي حج دې وکړو دلته د سیرونه وطن ډک کړی دي چونې لګوه لکه کاڼو باندې چوړې ولګوه یو میله پورې خو دې چونې لګولې دي کاڼو باندې او لاره دې ښایسته کړي ده څه چل دی هلکه واده دي دلته نه واده نه دی حاجي صاحب را روان دي حاجي صاحب څه روان دي تاسو غونډه ډنډوره وکړه وطن دې خبر کړو دا چاته وي چې دومره خبرې کوه مخته زمونږ بزرګانو کې څه چله کې پړاو کې څوک له پته به ولګي حج له به رالو حج نه به رالو خو چاته به دا پته نه چې دې حج کړی دی او که نه دی کړی عمرې نه به رالو چاته بې څه پته نه وي چې دې عمره کړې ده او که نه ده کړې نن سبا چې ګورې ډنډوره کې په فیسبوک به مر کړی چې مونږ حج له روان یو حج له روان خپله خرچه دې ولې ته به کې 15 لکه روپۍ دې ولګولې له یاد یې هسې دوړه کړې او ځان ښیي چې زه حاجي یم ما سره حاجي لفظ نه لیکئ بې شرم زه حاجي یم دلته د پینټر راوسې در باندې ولیکه چې حاجي ثواب ګل ولیکه ثواب ګل سره دې حاجي ولې نه دي لیکلي چې ته په دې خبره خفه کېږي چې ما سره دې حاجي نه دي لیکلي دا خو تریا دپاره حج وکړو یاره ما ته دې حاجي نه څنګه نه وي ټول راته حاجي نه وایي ته راته نوم دې واخېستو ثواب ګل نه راته وایي محمد ګل نه راته وایي محمد دین نه راته وایي تا ما ته ولې نوم واخېستو اوس وګوره دا څنګه چل دی خدایه پاکه ته مې معاف کړي دا خو ښه خبره نه ده که نه چې ته اوس دې ته خفه یې ما ته د حاجي نه ونوې ټول راته وایي حاجي صاحب محترمه ته راته حاجي نه نه ووې دا خو ټوله ریا ده ته ولې غواړې چې حاجي ولیکه دلته کې دکان دې کلو کړی پاسه پې لیکي حاجي ګلواب خان ورسره پاسه دې حاجي لیکلي ضرورت څه دی ته آخر ولې ورسره لیکي حاجي ته الله دپاره حج کړی دی خو ګلنب خان ولیکه که نه تو دلته کې حاجي ورسره څه دپاره لیکي ښه تا خو حج کړی دی الله دپاره او که تعارف غواړي چې دا زما دکان دی هلته بې پاسه ولیکه ګډر والا دکان او ګلنب خان هم په ولیکه دا حاجي ورسره څه درکوي دا خو ریا والا خبرې ټولې او قدرتي خبره ده چې خلک همدا کارونه کوي بس اخته دی ولا لیکه ورسره حاجي دې ونه لیکو بیا نه خفه کېږم حاجي به ورسره لیکي دا خو ریا شوه دا حاجي مبرور نه شو او بل دی چې حج نه بعد بیا سړی ګناهونه نه کوي دا پکې ضروري شرط دی نه چې داسې حج دی وکړو که نه بیا ظاهره خبر چې دې بدله خو بیا جنت جوړېږي ځکه چې حدیث کې راغلي چې داسې حج دی وکړو چې ګناه دې ونه کړه داسې شي سړی لکه مور نه نن پیدا شوي خدای دې له غټ ګناهونه هم معاف کړي ځکه چې توبې توفیق درکوي او هلته کې ټولې توبې خلک کوي که نه استغفار دپاره ځي چې هلته کې ونه وینځلی شي بل سمندر کې خو پاکېږي هم نه وفي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن مسعر عن مسعر وسفيان عن منصور بن ابي حازم بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت كم سره دي ځای ترالو د بیت الله شریف حج وکړو طواف زیارتونه دي پکې عرفي دي فلم يرقص نه پکې بد ردی وي او نه د جما خبرې پکې وکي اول ته خزب تلی او غیره نوري کچا پچا پکې وکي
ولم يفسق کجی خبری پکیونه کی ولم يفسق او گناه کنزلی زړیونه کی رجع کما ولدته امه یا کيوم ولدت